جدید الحاد د مغرب نه راوچت شوی دی دا به تاسو ته پته وي مولوي صاحبانو چې جدید الحاد پیدا شوی د کوم ځای نه دی نو د مغرب نه راوچت شوی دی نو تاسو مغربي ژوند فلسفې مو پیژندلې که نه سیکولرزم مو پیژندو هیومنزم مو پیژندو لیبرلیزم تاسو پیژندو کیپیټالیزم سوشلیزم کمونیزم دای موږ مختصر تعریفات تاسو ته ذکر کړو تقابل مختصر ذکر کو کنه په د باندې علماء کرامو کتابونه کله چې د الحاد رد کوي بعض خلک وایي چې موږ د الحاد رد کوو نو موږ بس کوو نو په دې فلسفو چې کوم په مغرب باندې چا کار کړی قراواله هغه کتابونه ته لپاره ضروري دي د مستشرقینو اعتراضات چې چال کړي دغه ته لپاره ضروري دي په مغربي فلسفه په دې الحاد پر رد کې ټوله مغربي فلسفه شامل ده څه نو مغربي فلسفه که په يهودیت چا کار کړی هم ته لپاره ضروري دی که په عیسایت چا کار کړی هم صحیح ده که په هندو مت هم چا کار کړی په مغربي فلسفه کې ته شاملولی شي ځان دپاره په طور د نصاب ولې یو وخت کې به د خبره د مذهب ته راشي د الله وجود به ثابت شي بیا به جنت بیا به پر رسالت د نبی علیه السلام پر رسالت بیا به مذهب ته راشي چې په زرهاو مذهبونه دي زه کوم مذهب ومنم نو ته به بیا د اسلام حقانیت بیانولی شي نو ته به د هندو مت د کتابونو نه هم خبرې د عیسایت نه به هم خبرې د یهودیت نه هم خبرې چې نور څونه مذاهب دي زرتشت دی که بابلیت دی د هغې نه چې خبرې نو ته به د اسلام مقدمه ډېر ښه انداز سره څه کولی شي مولوي صاحبانو بیانولی شي مولوي صاحبانو جدید الحاد د مغرب نه راوچت شوی دی څنګه چې مغرب خپل ایجاد